बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو پښتو مشهور سندرغاړي نغمه چې تعلق د افغانستان د سیمې نه او پاکستان کې به ژوند کول او پاکستان کې واده کړو هسپتال کې حق رسیدل مرګ نه مخکې هغه خپل بچیو ته سن نصیحت کړي دي هغه پس واجب باندې په کومي بیماری باندې په حق ورسیدل دوستانو دې باره کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کتا سو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړي مونږ وړي ځان ستر اخیره پر وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي دوستانو پېښور کې نغمه ژوند کولو پاکستان یو مشهوره هستی و پښتو کلچر دی پر هغه ډیر زیات سوشل کارونه کړي خو دوستانو مونږ د معاشري کې چې مونږ چا ته عزت نشو ورکول نو مونږ ته پکار ده چې مونږ چا بیزتی ونکو نغمه پاکستان سے ډیر زیات محبت به کولو یو انټرویو کې یو فون کال کې یو افغاني هغه نه سوال وکړو چې تخپل وطن ته ولې نه رسې نو هغه ته زه غلام وطن ته نه درځم نو هغه وته ویل چې پاکستان خو موږ دشمن دی هغه چې پاکستان موږ دشمن نه ده پاکستان د ما د زړه سر ده پاکستان ماته عزت راکړی دی او افغانستان کې کم از کم زه د امریکای غلامی نه کم دوستانو دا سينره خزه او موږ ورپسې بیا دروغ تړو دا په سوشل میډیا باندې راغله او سوشل میډیا باندې خپل ریکارډ بیان کړ چې زه بالکل روغه جوړم ما ته اس مسله نشته ما کې اس بیماری نشته ما کور ولادي ما هم مینوال دي ما خپل پردیشتا دي چې تاسو داسې یو خبره ما پر وتړي چې نغمه د دنیا نه رخصت شول په حق ورسېدله ټول خلکو سره ټینشن شي چې اخر د څه شوي دي او بیا ما ته ټلیفون راتلل شروع شي زه آر وته بیل پویا مې چې زه بالکل ټیک یم روغه جوړه یم زه الحمدلله الله پاک راته صحت راکړی دی خو دوستانو لګ ویوز او فالوور دی پر هغه د ریکوست وکړو چې خپل لګ ویوز او فالوور دی پر دروغ متړي خپل ټیلنٹ خپل لګ کوشش وکړي خپل کانټینټ چې دا هغه باندې لګ کوشش کوي هغه باره کې انفارمیشن راټولوي بجای چې تاسو یو داسې تهمت وتړي چې هغه واجب باندې د مونږ زړونو ته ډیر زیات تکلیف راسي نو هغه صرف ریکوست کړی دی خپل مینوالو نه چې خدا را داسې کانټینټ مجوړي چې کوم تعلق د ایموشنز راوي او چې تاسو څنګه تاسو ما بره کې خبره وکړه هغه څنګه ما خپل ته ورسېدله هغه ته ډیر زیات دک رسیدله د خدا را داسې کار مکوي دوستانو دې بره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ